کان الناس امة واحده. الله تبارک و تعالی فرمای وی ټول خلق ما یو امت پیدا کړه. فبعث الله النبیین مبشرین و منذرین. دیل انبیا راغل چا ورته خوشخبریانې ورولې او چا ویرول. هغه یرولې چې دي نو هغه داسې دي چې دی کې کم خباستونه وو کمې ګندګیانې وې د هغې نه ویرول چې د دې وبال ډېر سخت دی د دې سزا ډېره سخته ده. هر دور کې اختلاف را روانو د الله یو دین یو طرف ته که کله د څه اختلاف راځي کله د څه اختلاف راځي. طرز زندگی صرف هغه یو قابل قبول لا چې کومه د نبی کریم صلی الله علیه و آله وسلم زندگی وا او د الله تبارک و تعالی د وحدانیت قائل ټول امت په هغه کې متفق و اختلاف پکې نه کولو. کله چې په دې کې اختلاف راغه نو هغه خلق بیا قوت ته دی ختم شي طاقت ختم شي او چې کم د انسان خپل هغه شعوب دی وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا. دا صرف د خلقو د تعارف د پاره دی چې خلک یو پیژني چې یاره دا پښتون دی دا د دې قبیلې دی دا د بلې قبیلې دی صرف د تعارف د پاره دی. خو چې الله سره انسان کله یو تعلق ساتي نو هغه تعلق د دې دپاره ساتي چې د ده او د رب ترمنځ څومره تقوا ده او څومره دا سړی الله ته نږدې دی. دا غلطه خبره ده چې یو سړی وایي زه پښتون یم نو ما دپاره به عذاب نه یو سړی وایي زه عربی یم زما دپاره عذاب نشته. نه چې کم یو سړی الله ته نږدې دی نو هغه د الله زیات خوښ دی د هغه دپاره عذاب نشته. مونږ نن سبا په فرقواریت کې دومره مبتلا شوي یو چې د نبی کریم صلی الله علیه و آله وسلم نحن الامه مونږه هیر کړی دی چې مونږ یو امت وو. هغه امت مونږ متفرق که چرته امام ابو حنیفه رحمه الله دی ابم جنت ته ځي که امام شافعي رحمه الله دی هم جنتی دی که امام احمد بن حنبل رحمه الله دی دا جنتی دی امام مالک رحمه الله. نو مونږ دومره انخطو چې هغه اختلافات دومره مخکې لاړه چې د امت خپلو کې وحدانیت ختم شو. ټول امت متفرق دی څوک په یو طرف باندې روان شو څوک بل طرف ته روان شو. حالانکه افضلیت د یو په بل باندې وي دا خو د انبیا هم وو. تلک الرسل فضلنا بعضکم علی بعض چې به یو پیغمبر په بل باندې فضیلت ورکړی شوی دی نو به یو انسان له په بل انسان د اعمالو په اعتبار سره فضیلت ورکړی کیږي. چېرې دا انسان په اعمالو کې ډېر غوره دی نو الله به دله یو قوت طاقت ورکړي. خو امت چې نن متنفره شوی دی ښه هر څه زیات دي. که ټول امت مسلمه یوځای شو نو د اسلام قوت ډیر زیات دی. کشمیر والا وی چیرې کشمیر زمونږ دی پیښور والا وی پیښور زمونږ دی دا بیل دی دا خلک. عرب وی چې عرب بیل دی عجم بیل دی ترک بیل دی ملیشیا بیل دی. نه ټول یوځای شي چې دا 15 ملکونه یوځای شو نو 150 عرب کسان که چرته د مسلمانانو را یوځای شو په دنیا به حکمرانی کوي. د افغانستان جنگي صلاحیت غونتې بل صلاحیت نشته د پاکستان غونتې قوت بل چا سره نشته د ملیشیا په شانتي ویژن بل ځای کې نشته عربو غونتې دولت چا سره نشته. زمونږ هغه دی بیت المقدس چې زمونږ قبله اول د مونږ ولې اسرائیل نه نشو اخیستی ولې یهود نه نشو اخیستی. دلته ستا په کشمیر کې د 80 کال نه جنگ شروع دی مسلمانان لګیا دي شهیدان کیږي. هلته برما کې مسلمانان سره عام کټ کیږي ولې د مسلمانانو خپلو کې اتفاق نشته. مونږ دا وایو پلاني کې خدا چل دی بلکې هغه چل دی. بعضې خلک خلادا تپوس هم کوي هغې وی تاسو علما خپلو کې متفق نه یي ټول علما را جمع کا. څوک عالم چاته دا وایي که د هر یو مسلک عالم دی هغه چاله د دروغ اجازت ورکوي هغه چاله د سود اجازت ورکوي د رشوت اجازت ورکوي یو عالم هم نه ورکوي. علما متفق دي خو امت متفق نه ودرېږي. کله چې زندګۍ کې دا طرز عمل راولې نو دې دپاره چې انسان له کم ضروریات دي په هغې کې دا ده چې کومه کلمه دې ویلې ده هغه ستا په وجود او په جسم کې دې وښکاري. که کلمه دې ویلې ده
او ته دروغ وې نو معلومیږي دا چې کلمه خو دې ویلې د خوړه ته دې نه ده کوشوې کلمه دې ویلې د ډیوټي په ټایم باندې نه کې معلومیږي دا چې ستا وجود ته کلمه نه ده کوشوې کلمه دې ویلې د سودي معاملات کې کلمه دې ویلې د بازار کې دروغ وې کلمه دې ویلې د ته حیا در کې نه راځي سترګو کې دې بې حیایي پرته ده نو ته څنګه کلمه ځان ته کوزې کلمه چې اوې نو ړه ته کوزه کا چې کله دې ړه ته کوشو نو پوه شه چې ته امت ته راغې او نبي کریم صلی الله علیه و آله وسلم دا نه دی ویلي چې یاره صهیب خو د روم هغه به په روم کې پاتې شي هغې ځان ته رانږدې کو هغه دی بلال خو د بل ځای و حبشي و هغې ځان ته رانږدې کو سلمان خو د فارس و هغې فارس نه ځان ته رانږدې کو ټول امت یې راجمع کول نبي کریم صلی الله علیه وسلم امت له یووالی پکار دی کان الناس امتا واحده ابتدائی دور کې د آیات نه څه خبرې معلومیږي هر یو امت دپاره الله یو پیغمبر رالیږلی دی هغه ولې رالیږلی شوی دی چې امت کې کومه یو بیماری راغلی ده د هغې علاج دپاره هغه وخت سره پیغمبر راغلی دی بیا په بل یو قوم کې بله یو بیماری راغلی ده هغې له بل یو پیغمبر راغه په بل قوم کې بله بیماری راغه هغې له بل پیغمبر راغه تر دې حده پورې چې کله نبی کریم صلی الله علیه و آله وسلم راغه د قوم چې کومې اجتماعي خباستونو اجتماعي ګندګیانې وي اجتماعي بیماریانې وي د هغه ټول علاج په د اسلام کې دی او په دین محمدیه کې دی دا د هغې یو خلاصه راجمع شوه نبی کریم صلی الله علیه و آله وسلم یو عجیبه شخصیت رب کریم پیدا که عجیبه شخصیت داسې چې څنګه پیدا کو نو رب وی دا زما محبوب دی کله په یو القاب ورته آواز کوي کله ورته په بل القاب باندې آواز کوي تر دې پورې چې یو شاعر ډېر ښایسته انداز سره ویلی دی ارباب نظر کو کوئی ایسا نہ ملے گا بندے تو ملیں گے مگر مولا نہ ملے گا تاریخ اگر ڈھونڈے ثانی محمد ثانی تو بہت دور ہے سایہ نہ ملے گا که د نبی کریم صلی الله علیه و آله وسلم په شانتې ګورې دویم خو پرېږده د هغه غوندې یو مثل بم پیدا نه کې د هغه غوندې خو ډېره لویه خبره بیا یو شاعر ویلی دی امیر خسرو فارسی اشعار دي آفاق را کر دیدم وی ما ټول هر څه کتلي حضرت جبرائیل علیه الصلاۃ والسلام ته منسوب کوي چې جبرائیل علیه الصلاۃ والسلام وی جنت مې کتلی دی دوزخ مې کتلی دی فرشتې مې کتلی دي هورې مې کتلی دي غلمان مې کتلی دي جنتونه مې کتلی دي دنیا مې کتلی ده جنات مې کتلی دي ټول مخلوقات ما کتلی دي حضرت جبرائیل علیه الصلاۃ والسلام وی بیا وی محرب تا وزدیدهم وی د محبوبانو محبت مې م لیدلی دی لار بچی سره مینه کوي مور بچی سره مینه کوي ښځه خاون یو بل سره مینه کوي دا شانتې محبوب خپلې محبوبې سره مینه کوي استاد خپل شاګرد سره مینه کوي ټول محبتونه مې کتلی دي بسیارو خوبه دیدهم او داسې محبتونه مې د خلکو کتلي داسې حسنونه مې کتلی دي د حضرت یوسف علیه السلام حسن مې کتلی دی داسې د نورو حسنونه مې کتلی دي د فرشتو حسنونه مې کتلی دي اما تو چیزې دیګري خو یې د دواړو جهانو سرداره ته داسې عجیبه شخصیت رب پیدا کړی چې ستا بل مثل رب نه دی پیدا کړی دا زمونږ پیغمبر دی چې حضرت جبرائیل علیه الصلاۃ والسلام وی د هغه غوندې مثل نشته بیا چې لږ وړاندې وګورې هغې نه پسته وګورې ابوبکر صدیق صاحب چې په نبي کریم صلی الله علیه و آله وسلم عاشق کیږي نو خپل بچي پرېږدي خپل ټول اهل و عیال پرېږدي هغه دپاره تر دې پورې چې اسلام پیلنې داعي ورسره هم دی ګرځي تر دې پورې چې د کور هر څه خرڅوي تر دې پورې چې پلار ته مو ایمان وروړه دومره لوی عشق چې خپله بچی پیغمبر ته قربان کړه چې زما بچی سره نکاح وکړه دا خو پرېږده دې نه لږ وړاندې چې راشي د ښځو هغه حب وګوره نبي کریم صلی الله علیه و آله وسلم سره د ابو جهل یو باندې د زنیره رضی الله تعالی عنها کله چې دی اسلام وروړو نو ابو جهل ورپورې په خندا شو نو دی له به عجیبه عجیبه سزاګانې ورکولې کله مخلوق راجمع کوي کله خپل دوستان راجمع کوي د دې ښځې بېعزتي کوي یو ځل خپل دوستان راجمع که وی دی اسلام وروړی دی وی دی ته وګورې دی م اسلام وروړی دی وی هغه مظلومه اسلام یې راوړی دی وی چې د هغې خو څوک مدد هم نشي کولی د هغې خو نه قوت شته نه طاقت شته خنداګانې شروع کړي دومره مضبوط غزار یې په سر ورکړو چې نظر یې لاړ چې نظر یې ختمیږي په دې وخت کې الله ته ابو جهل ورته مخې ته رب وروړي وګورې
وی بوتانو عبادت پرې خو بوتانو او والا غر کې که نظر لاړه نو دا لاړه 2 رکعاته کوي رب ته کینی الله وی اول وی د نور څه مسله وه د اسلام د غیرت مسله ده نن ستا د غیرت مسله ده الله زما نظر واپس راولې چې لاسونه اوچت که په مخې راښکه د زنیرې رضی الله تعالی عنها نظر راځي د اسلام دپاره قرباني ورکوي خپل ځانونه د اسلام نه قربان کړي دي په احد کې 80 صحابه کرام شهیدان شو نبی کریم صلی الله علیه و وسلم یو امر کوي په هغې کې لږه کوتاهي کیږي شاته نه حمله کیږي صحابه کرام شهیدان کیږي تر دې پورې چې کله جنگ ختمیږي هغوی اواز وکوي چې نبی کریم صلی الله علیه و وسلم شهید شو صحابو کیفیت بدلیږي چې د دواړو جهانو سردار رانځي موږ په دې دنیا کې څه کوو چې کله زړونه مطمئن شو چې ویې کته د دواړو جهانو سردار ژوندی دی په خپل حالت کې دی نو دوی منډه که جنګونه شروع که جنگ ختمیږي واپس خپل ځای ته ځي خپل لاشونه دفن کی خپل صحابه دفن کی خپل غم کې لګیا دي نښتې دي حکم راځي وی ابو سفیان چې دی وخت کې لا اسلام نه دی وروړ بیا حمله کوي نو دی کې نه ناسته په کار دی دی ورته ویلې وې زمونږ مسلماني ده مونږ به دا وایو که غم راکې راشي یاره زه خو نشم تللی 3 ورځې خو مې د دفتر نه چوټي ده یاره خیر دی مونځ به دلته کې وکړم جومات ته نشم تللی خلک راله ځي راځي دا زمونږ دین دی هغې خپل مړي په ځای باندې پرېږدي خپل شهدا په ځای باندې پرېږدي هغه دویم جنګ دپاره واپس تیارېږي هغه ځای ته ځان رسوي دا د پیغمبر عشق دی زما پیغمبر چې چا کتلی دی خپل ځان یې پې قربان کړی دی نبی کریم صلی الله علیه و وسلم ته چې چا یو نظر کتلی دی خپل ژوندونه یې پې قربان کړي دي عبدالله ابن عمر بن عاص رضی الله تعالی عنه دی فرمایي یو ځل وی ما داسې زړې کپړې واچولې ګلابي طرف ته مایله وې داسې ګلابي د ښځو رنګونه وي اکثر نو ما چې کله واچولې وی راته نبی کریم صلی الله علیه و وسلم وفرمایل وی راته وکته وی دا تا څه اچولې دي وی ما د حضور پاک د شکل کیفیت حالت وکتو د مخ مبارک وی ما چې دا ناخوښه شو د نبی کریم صلی الله علیه و وسلم نو وی زه لاړم وی هغه کپړې مې کور کې وسوځولې وی چې راغم راته وی کپړو سره دې څوک ما صنعت بثوبک وی ما ورته د الله رسوله مې سوځولې وی کور کې به دې چاله ورکړې وې چې هغې استعمال کړې وې وی نبی کریم صلی الله علیه و وسلم ته مې وفرمایل چې ای د الله رسوله کم یو شي ستا ته ناخوښ یې هغه به مونږ استعمالو دومره حده پورې قرباني دا هغه صحابه کرام دي چې دی د پاره الله تعالی ځمکه اسمانونه سمندرونه هواګانې دریا د هر څه مسخر کړي دي ولې دی مکمل اتباع کړی د نبی کریم صلی الله علیه و وسلم خپل ځان مکمل د حضور پاک ته وقف کړی دی که یو سنت په خپله زندګۍ کې راوسې په دې شرم نه دی کړی مونږ که سنت عمل کوو یاره دا پلانې به څه وایي ټول ژوندم داسې که چې د اغیارو په نقشه باندې م تیر که ټوله زندګي م د اغیارو نه قربانه که خو هغه اغیار م خوشحاله نه که نه د دین شو نه د دنیا شو هغه د حضور پاک سنت و اجر م راته نصیب نشه حضرت حذیفه رضی الله تعالی عنه کله چې دا روم باندې حمله کیږي نو د روم بادشاه مذاکراتو له راغواړي کله چې مذاکراتو له ورځي هلته ورسره کینی چې کله کېناست روټۍ ته کېناست ډوډۍ دعوت یې کړی دی روټۍ خوري په دې وخت کې ترې ننوړی پروزي نو هغه سره چې کم کس تلی دی هغه ته پته ده چې د عادت مبارک دا دی چې کومه نوړی ځمکې ته پروزي هغې رالي خوري ورته وایي وی حضرت وی دا ډوډۍ د ځمکې نه مه اوچتوه وی دا خلک سپک ګڼي او بېعزتي ګڼي دا خلک او ورته وایي وی ما د دواړو جهانو سردار نه اورېدلی دی نبی کریم صلی الله علیه و وسلم نه مې اورېدلی دی چې کم سړي نه نوړی په ځمکه باندې پروزي وي دا رزق دی وي دی پته نشته په کومه نوړی کې برکت وي دا ضایع کومه راوچت که هغه پاک که وخوره او وی زه به د دې احمقانو کمقلو د وجې نه به د پیغمبر سنت پرېږدم داسې په سنتو باندې قربان او مونږ د سنتو ته بلکل شا کړې ده بلکل په سنتو باندې عمل نه کوو حضرت عثمان رضی الله تعالی عنه چې کله ځي د صلح حدیبیې په موقع باندې صلح دپاره ځي چې کله ځي یو تره زوی سره هلته کې شپه شوه سهار چې ځي نو عربو سره ملاقات کوي چې کم د هغې مشرانو د مشرکینو د مخامخ وله ځي نو تره زوی ورته وایي تا دا پنسي اوچتې کړې دي وی ښکته که وی عرب د دې سړي بېعزتي کړې ده وی دا سړي ته سپک ګوري وی عزت وله نه ورکوي
او ورته وی رأیت هکذا محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم ما خپل پیغمبر په داسې کیفیت کې کتلی دی که هغې زما بېعزتي ګڼي یو سل ځل دې وګڼي زما د پیغمبر سنت خو ډېر زیات عجیبه دی. عبدالله ابن عمر صاحب وی یو ځل په سفر باندې روان وم وی نبي کریم صلی الله علیه و وسلم سره په سفر وم وی د یو ونې لاندې هغه کېناستو او وی بیا دمه وکړه روان شو. صحابي وی کله به چې عبدالله ابن عمر رضی الله تعالی عنه په سفر په هغه لاره باندې تله د هغه ونې لاندې به یې لږ ساعت دمه وکړه بیا به تلو وی داسې ما پیغمبر کتلی دی. یو بل ځای کې راځي عبدالله ابن عمر صاحب به په سفر چې روان شو یو ځای کې به ایثار شو نو یو صحابي ورته وی څلې ایثار شوې وی ته خو دسماتې ته کېناستې د هغې په طریقو دسماتې دې مو نه که وی زما د دواړو جهانو سردار سره یو ځل سفر راغلی و وی هغه یو ځل داسې کیفیت کې اودسماتې ته کېناسته وی ما له اودسماتې نه راتلو ضرورت مې نه خو ما وی چې د پیغمبر سنت ژوندی شوي ځکه داسې کېناستم دومره په سنتو ځان قربان ولې هغه عشق و نبی کریم صلی الله علیه و وسلم سره مینه و نبی کریم صلی الله علیه و وسلم سره نو چې کم ټول امتونه راغلي دي د هغه ټول امت مجموعه نبی کریم صلی الله علیه و وسلم دی. یو قوم کې حرام دی چې یاره سود مه کوئ په بل قوم کې فرعون له حرام دی چې یاره د الله نه علاوه د بل چا عبادت مه کوئ دا په هغې کې مرض و. په بل قوم کې حضرت نوح علیه صلات وسلام قوم بل عبادت شروع کو په بل قوم کې بت پرستی شروع شوه هر یو قوم دپاره الله بیل بیل پیغمبر راواستولو او چې نبی کریم صلی الله علیه و وسلم راغو نو د دې ټولو بیمارو د علاج دپاره جړې نه ختمولو دپاره هغه راغو نو دی کې مبشرین و منذرین وانزل معهم الکتاب بالحق لیحکم بین الناس فیما اختلفوا فیه او دې سره مونږ کتابونه هم نازل که هغه کتابونه چې د حق و باطل ترمنځ کې فیصله وکړي چې کوم اختلافات کې اختلافات ختم کړي وما اختلف فیه الا الذین اوتوه من بعد ما جاءتهم البینات بغیا بینهم وی دی چې کله دا اختلاف په خپلو کې کوي جګړې کوي وی دا صرف د سرکشۍ د وجې نه کوي لګیا دي فهد الله الذین آمنوا لما اختلفوا فی وی الله تعالی هغه کسانو له هدایت ورکوي چې کم کسانو ایمان نه وړی دی او چې کم خلق اختلاف کوي په حق سره نو په هغې له الله تعالی هدایت بیا نه ورکوي والله یهدي من یشاء الی صراط مستقیم. الله تبارک و تعالی چې چاله غواړي د سیدې لارې طرف ته هدایت ورکوي. نو عرض مې دا او د خبرې مقصد دا چې یو امت جوړ شي د پیغمبر په سنتو باندې مه شرمېږئ چې څومره کامیابي د پیغمبر په سنت کې ده نو په نور اس کې نشته. که یو سړي خپل لباس خپله لباده د پیغمبر جوړ کا نو دا د دنیا او د آخرت د دواړو کامیابي ده. په دنیا کې به دا لباس د عزت او د اعزو لباس وي او په آخرت کې به د پیغمبر جوار او قرب نصیب کیږي. هر سړی دی دا وایي چې زه وزیر اعظم سره ملاویږم یاره چې نږدې ورسره لږ کېږم یو فوټو ورسره وکاږم د هغه مشیر سره دې ملو شم موږ څومره لوی لوی دعوې کوو او چې کله ته د محشر په ورځ لاړ شې او چې ټول خلق هغه ته متوجه وي او هغه وایي چې دا زما هغه امتي دی چې زما په سنتو باندې فخر کول او ځان ته دې رانږدې کړي نو څومره لوی پروټوکول به درته ملاویږي. الله تبارک وتعالی دې موږ نه راضي شي. واخر دعوانا ان الحمد لله رب